جی ملګرو چار ساده ده او ظاهره ده چې چار ساده د سپلو لپاره ډېره زیاته مشهوره ده. یو ملګري سپلې اخیستې نو ما ویل زه به هم چکر ووهم ملګرو سره به دغه حال احوال شریک کړم. ظفر پلازا ده زما په خیال، او جی بالکل ظفر پلازا ده او دې کې مختلف مارکیټس دي د چپلو د سپلو په اډر هم تیاری دا ځای دی او یقینا چې دغه صابر او دلته کپړې مپړې پرتې دي. بیا ملګرو سپلې مو واخیستې که نه؟ ها او سپلې ها 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 ان شاء الله چې ما په خیر پخوي کولو مزه بیا غ ټیم کې دوباره که تاسو وګورئ لکه مزه هغه ټیم درکېدله. صحیح ده. دا سره شیخه د سفر د ستا دغه چایس به وګورو ملګرو سره به هم شریک کړو. ستا اته څه وګورئ ډېر زبردست دي. ماشاءالله کوټیوال ډیزاین دی جی کوټیوال ډیزاین دی او دا ملګری تیاری ډېر خشته پاډر باندې او تقریبا په میاشت کې دنه سپلای ورکوي. ها ماشاءالله. دا راته ووایه چپلې هم دی سره سرمنې ډېرې پرتې وي. د خپل لاس جوړې دي ها او زبردست سول دی او اوبو کې به خرابېږي؟ اوبو ولا ګارنټي دی جی لیف ټایم او د دې ګنټې پکې پرتې. ها ماشاءالله ملګرو یقینا چې اشنغر چار ساده د هنر یو انګړ دی، میدان دی، دلته ډېر هنرمند خلک هم پراته دي او که د سپلو حوالې سره مونږ تاسو وګورو نو لکه د ډېرو خلکو په ذهن کې غفور مارکیټ راځي، بیا ورسره ظفر پلازا راځي. نو په دې کې ډېر ښه دوکانونه دي، ملګري لګیا دي لکه خپل هنر ټولې دنیا ته ښیي او یقینا چې دا زموږ ټریډیشن دی، زموږ ثقافت دی. سپلې ظاهره ده چې پښتون به سپلې خامتا کپړې ورسره صادر او دغه رنګ ټوپې چترالې ټوپې نو دا او ورسره واسکټ نو دا د پښتون یو پہچان دی. مخکې به تاسو سره نور حالات شریکو او هیله لرم چې ستاسو به دغه ټور خوښ شوي وي. نو ظفر پلازې ته ضرور راشئ، چارسدې ته خو به خامخا راځئ. غفور مارکیټ اوس چونکې هلته ډېر رش دی، ظفر پلازا لږ دې خوا ده دی نو دلته راشئ نو تاسو ته به دا دی د اعزاز چپل میکر جی هول سیل دکان دی د دی نو دلته راشئ ضرور او تاسو ته به خوند درکړي انشاءالله چې یو ځل تاسو سپلې جوړې کړئ نو بیا بل طرف ته نه ځئ. ډېره مننه، خوشحاله وم. جی ګرانو ملګرو سلامونه. یو ځل بیا د ظفر مارکیټ نه راووتو، سپلې مو واخیستې، ځان له مو سپلې اخیستې خو اسماعیل خان ځان له واخیستې. موږ خپلو سپلو پسې راغلي وو، خان ځان له سپلې واخیستې. یونس بھائی دا سپلې تاسو وښایي دا نوی ډیزاین دی او دلته اعزاز چپل مارکیټ دی هغه سره دی او دا زما ملګري چې کله هم چارسدې ته راځم نو دې ماله د ځان په شان خشته عطر راکوي، جوړوي او تاسو زه کله محفل ته درشم او د خوشبویانې وینې ډېر لازمي نو زما ډېر ښه ملګری دی ځان کېبلې راټولې وي او یقینا چې دې کې ډېر هر څه وي لکه هر قسمه عطر د سره کارېږي. دلته د چارسدې په دې چوک کې ولاړ وي، چوک خو خیر لږ مخکې د ظفر مارکیټ سره د سپلو مارکیټ دی، هلته ولاړ وي نو ضرور دلته راشئ. زموږ د چارسدې دغه ټریپ تاسو ته څنګه ولګېدو مخکې ګورم که څه ښه ځای راغلو نو هغه هم تاسو سره شریک کړم. ټولو غلو له یو هغې پورې الله په امان او د خپل ځان خیال ساتئ. ډېره مننه. روډ باندې یو او په دې لاره روان وو، مخکې مې هم دغلته کټونه وکته خو لکه د هغې لنګې هم په د لنګې په ځای وي خو ما وایي زه به داسې کټ ګورم اکثر له په دې ویډیوز کې وي چې د هغې لنګې منځ کې وي. ډېرو ملګرو به دا کتلي وي مختلف لکه کلرز کې دغه کټونه دي. غني خان روډ باندې زه چارسدې ډېر څه مشهور دي. ظاهره ده چې چارسدې ته خلک د ګوړې دپاره راځي، چارسدې ته خلک د سپلو دپاره راځي. ظاهره ده چارسدې کدړ خامتا وغیره دا ټول هر څه ډېر زیات مشهور دي. خو دې سره لکه دی چې د کټونو دا کومه سلسله شروع کړې ده که کیمرامین زما دا طرف وښایي دا دې کې مختلف کلرز راځي، مختلف ډېر زبردست کلرز راځي او د دې خصوصیت دا وي چې لکه دا ته په بغیر صادره لکه په بغیر دوله یې خپله حجره کې اچولی شي نو دا به هماغه خوند کوي. لکه دې کې
د لرګي متعلق خو به دوی ته پته وي چې لکه دوی کوم لرګي استعمالوي، آیا شوه استعمالوي، توت استعمالوي. ملګري یې څه استعمالوي؟ دا توت کې که شوه ده که ښه دا کیکر خپه ده د پړتل بازو دی. ته کښېنه. ښه دا راته ووایي جي چې دا تاسو په اډر تیاروئ که نه لکه بس دا مو داسې ګاګ دپاره تیار کړي چې ګاګ راشي نو بس هغه له ورکړئ؟ په اډر هم تیارې وو داسې ورکوو. ښه د دې یو کټ قیمت څنګه وي؟ دا غټې خپې چې وي داسې غټ د دې د 15,000 نه والي تر 35,000 پورې شته. ښه د دې بازوګان چې کوم وي نو هغه هم د کیکر وي که نه هغه د بل پړتل وي. ښه دې له دې کې چې کوم دا بوڼ لګي که نه دا پوست بوڼ چې لګي نو دا تاسو کوم ځای نه راغواړئ؟ دا چې سوتره سوتره دا کوم ځای نه راغواړئ؟ دلته کېږي هاوس ملاوي او موږ یې په اډر هم راغواړو. ښه تاسو یې په اډر هم راغواړئ. ښه نو څنګه خلک راځي ګاګ راځي ریټ نو څنګه ده؟ جی ملګرو دا د هنر دغه میدان دی 400 اشنغر د دغه نه ډکه ده. دا ټول ملګري لګیا دي دا کارونه کوي. دا وګورئ دې طرف ته که موږ ستاسو دا کټونه وښایو نو دا لا بڼېدلي نه دي، دا په سوتر دی بڼئ منځ کې دغه لنګه راولي څه نو کټ چونکې زموږ حجرې سره تړلې خبره دا زموږ روایات دي، زموږ کلتور دی، زموږ مشران اوس خو چونکې لکه خبره چې نوې کل ته راغه نو هغه حجره تقریبا ختمېدو والا د بیټک ته خبره راغه، اتفاق هغسې نشته، یووالی هغسې نشته. خو د اشنغر 400 په سیمه باندې که مونږ په دې غني خان روډ باندې راغو دې کې ما ډېرې حجرې داسې ولیدي چې لکه هغه تر اوسه پورې آبادې دي. الله دې آبادې لري ځکه چې دغه حجره به وه نو د دې نه به ښې فیصلې راتلي. کشرانو به دغلته ادب زده کولو، د مشرانو خبرې به یې اورېدې، کیسې کتارې به ډېر ناوخته پورې به ناست وو چې اوبه به چلېدې، د یو کور نه به راغې د بل کور نه به راغې، حجره به آباده به. نن سبا د بیټک کلتور دی نو هر یو سړی خپل بیټک ته ننوځي. نو زما په خیال چې د بیټک د فیصلې چې کوم دي د حجرې عمره ډېر پانه دي. الله دې وکړي چې زموږ حجره، زموږ پټکې، زموږ دغه کټ، دغه ټول هر څه د زاړه روایات راجمدي شي او نوې کل د دې خبرې نه خبر شي چې د حجرې، د جرګې او د پټکي څه حیثیت او اوس هم دی. لکه که نن تاسو دا اسمبلیانې وینئ، دا ټول هر څه وینئ نو د دې په شا هم دغه جرګه ده، هم د دغې جرګې نه دا ټول هر څه راوتي دي. هیله لرم چې دغه پروګرام دغه زما سره چکر به ستاسو خوښ شوي وي. مخکې که چېرته بل ښه ځای ته لاړم نو انشاءالله بیا به ستاسو ملاقات کومه ښو ملګرو سره، داسې هنرمندانو ملګرو سره. دوی ډېره مننه چې لکه دوی زموږ دپاره کار ودرئ او موږ ته پخې راغلی هم ووایي. اخر پښتانه دي، د میلمه دوست خلک دي، د میلمه قدر او دغه د دوی په زړه کې پروت دی. نو الله دې وکړي چې زموږ دغه مینه محبت خپلو کې زیات شي، یووالی زیات شي، ځکه ډېر وړوکي شان ژوند دی، د مینې دپاره کم دی نو نفرت پکې کوم ځای نه ځایږي. په لوی الله مو سپارم، انشاءالله بل پروګرام کې به بیا تاسو سره مخامخ کېږم. ډېره مننه.